السلام علیکم کتونکو، زه یم نیاز احمد خان او دې وخت کې زه د کرغستان بشکیک ښار کې یم او راغلي یو دلته کې میډیا سیمینار دی، ملګري یو مونږ صحافیان یو په دې بازار کې ګرځېدو او دلته کې چې دی نو ما په وټساپ باندې خپل پټوان شیر کړل نو د سوات ملګرو را سره رابطه وکړه او ما سره چې کوم ملګری دی دا کوم چې سره شرټ دی نو دا خو فرهاد دی جرنالیست دی، دا د خیبر سره تعلق دی. دا ملګری چې ما سره دی نو حضرت علي تعلق د سوات چارباغ سره دی او 2 کاله وړاندې راغلی دی دلته کې د میډیکل یعنې د طب زده کوونکی دی، 2م کال دی. د سره تعارف کوو، خبرې اترې کوو. ډېر زیات خوشحاله شوم چې حضرت علي چې دی نو د پرورش ادارې دی. پرورش چې دی نو په سوات کې د جماعت اسلامي زموږ یو ملګری دی نعیم الله، د هغې اداره ده او د تیرو 10 کالونه 12 کالونه لګیایي کوم چې یتیمان ماشومان دي، اربن ماشومان دي، د هغې خصمانه کوي، هغې ته تربیت ورکوي، سکول د هغې چې دی نو د هغې انتظام کوي، د هغې د خوراک څښاک انتظام کوي. نو داسې ماشوم چې هغه پلار چې دی نو په یو حادثه کې وفات شوی دی او راغلی دی نو دلته تپوس کوو چې را دغه پرورش دی څنګه راغی، بیا دلته څنګه راغی، دلته څه ماحول دی، د خلکو په حواله باندې به تپوسونه ترې کوو او بیا چې په داسې ناشنا ځای کې سړي ته خپل سړی میلاو شي، پښتون میلاو شي، نو ډېر خوند کوي. حضرت علي هرکلی په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو اول خو زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو کرغستان بشکیک ته راغلی او بیا زموږ سره ملاقات وشو، نو ډېر زیات خوشحاله یم. زما حضرت علي نوم دی او د ام بي بي اس فرهاد ته به هم چې دې خوا راشي، د ام بي بي اس سټوډنټ یم، 3rd year سټوډنټ یم د ام بي بي اس. او تعلق دې د چارباغ سره دی؟ او جی زه ما ته خو دونه پته ولګېده. نعیم الله صاحب راته ویلي وو چې را د هغه زما هغه پوسټ وکتو او بیا یې ما سره رابطه وکړه او بیا چې دی نو هغه تا زما نمبر درکړو، ستا هغې ما له راکړو او بیا چې څنګه د واورېدل حضرت علي نو بیا یې په ده باندې ټایم نه تېرېدو، په هغه ساعت باندې را روان شوی دی او زما خواله راغی، تقریبا 15-16 کیلومتره دی، په ټیکسي کې راغی. خو پوښتنه به کوو دوی لکه دا چې یاره څنګه راغی، داخله یې څنګه وشوه، وړاندې به څه جوړېږي، د خپل پرورش ادارې یعنې چې هغه د مدر ارګنایزیشن دی په هغه والا باندې به خبرې کوو، په دې علاقې باندې به خبرې کوو، وخت په وخت به کوو. حضرت علي خو راول ورته ده ووایه که نه چې اول بشکیک ته راغلی نو څه محسوسوله؟ نو اول بشکیک ته چې رالم نو بس خفه وم، وطن پسې خفه وم، خو چونکې د سټډي دپاره راغلی وم نو اوس ټول فوکس چې کوم دی نو زما په خپل سټډي باندې دی. انشاءالله چې ډېر ژر به سټډي مو کوم. څومره ملګري وو دلته پښتانه څومره دي او څو میډیکل کالج دي؟ یو دی، 2 دي که نه؟ دلته خو بلها میډیکل کالج دي او ډېر زیات میډیکل کالج دي، خو زمونږ خپله چې کوم میډیکل کالج دی هغه ډېر زیات ښایسته میډیکل کالج دی او دلته کې بلها پښتانه سټوډنټان سبق وایي، ورسره پنجابیان هم دي، د نور کنټریز خلک هم راغلي دي، ایران زموږ سره زموږ کلاسمیټ شته او ژبه یې څه ډېره ګرانه نه ده؟ موږ ته خو ډېره ګرانه مسله ده. ژبه دلته کې بس رشین لینګویج چې کوم دی هغه لږ اسان دی لکه په زده کړې په حوالې سره او هغه یونیورسټۍ کې ښه یم چکر به هم لګوه خلکو ته به دا نظاري هم ښایي پکې خیر. او کرغز لینګویج چې کوم دی د دوی چې کوم خپل لینګویج دی کرغز نو هغه ډېر زیات ګران دی، هغې باندې خو بیخي سړی نه پوهېږي. یو څیز ما محسوس کو دلته خلکو له انګریزي ژبه ډېره کم ورځي. موږ رسټورنټ ته لاړ شو، دکان ته لاړ شو، نو په هغه کې کلکولیټر ورته وایو یاره هغه په څو دی، موږ ته وایي په څو دی. یو ټرانسلیټر موږ کتلی، هغه ټرانسلیټر په انګلیش کې زه ولیکم نو هغه بیا ما ته ووایي دا داسې دی. دا وجه څه داسې پابندي ده که څه؟ نه جی پابندي زما په خیال چې د دو سبق چې کوم دی هغه د دې رشین لینګویج کې دی، نو ټول زما په خیال چې د دو کم کتابونه څه شی چې هم که نه هغه زما په خیال چې په رشین لینګویج کې وي. نو اوس راځو خپل سوات طرف ته راځو که نه. سوات کې نن سبا سیلابونه دي، مونږ خفه یو ډېر زیات او دا مې ارمان و چې د دغه خلکو خدمت وکړم. بهرحال د مخکې نه دا پروګرام جوړ او کله چې سیلاب راغی نو په سبا له زه رالم دلته. پرورش ادارې باندې بحث کوو، پرورش ادارې ته څنګه رالې او بیا دغه څنګه تاسو لکه محسوسه شوه ستاسو ته لکه د هغې کې د څومره زده کړې وکړې، یعنې څومره سبق دې ووې، څنګه دې ووې، هغې باندې لږ بحث کوو اوس که نه. جی دا بوارې لګېدلې دي، دا شور به پکې د دې خیر دی، نو دا ملګري به دا هم ویني. او دا چې دی نو زما خیال یې دغه دی میوزیم دی، د پرورش خبره تاسو کوله. جی دغه دی د
څنګه چې تاسو ته پته وه د حالات چې خراب شوي 2007-8 کې دغه ټایم کې نو د هغې نه مخکې هم زه په یو په دغه اداره کې وم د CR په اداره وه د هغې نه بعد چې کوم دی زه بیا چې کله حالات لږ برابر شو بیا ډایرکټر صاحب دلې چې کوم دی نعیم الله دل هغوی پرورش ارګنایزیشن کولاو کړی نو مالې زما په هغې کې داخله وشوه زه په هغې کې د 2nd کلاس نه واله د FSC پورې پکې ما په هغې کې سبق ویل دویم نه واله FSC پورې تاسو پرورش کې سبق او جی او د هغې نه بعد چې کوم دی هغو بیا ما ورته هغو ته ویلي وو چې زما داسې میډیکل فیلډ سره ډېر زیات شوق دی د ډاکټر جوړېدل غواړم نو هغو زما ټول زما خبرې چې کوم دی هغه ومنلې او زه یې اوس کرغستان ته رالیږلی یم د MBBS لپاره سبق څنګه روان دی الحمدلله ښه روان دی جی اوس پرورش کې تا خو یعنې د دویم نه واله 12مه پورې یعنې 10 کاله پکې سبق وکړې جی څنګه اداره داسې کوم خلک پکې دي او د هغې نه څه جوړېږي دا راته وګوره یو خو ما یو مثال ما سره تی چې ډاکټر به جوړېږي انشاءالله انشاءالله جی ما ته تر اوسه پورې د ذره بر احساسې کوم ترې شکار لکه زه نه یم شوی او ما چېرته هم لکه زما دا نه د محسوس کړی چې زما والد صاحب نشته الحمدلله ما چې کم تربیت را کړی شوی دی لکه د بچي چې کم کور کې تربیت کېږي دغه شان تربیت ماله ډایرکټر صاحب دلې نعیم الله صاحب دلې ماله په خپل پرورش ارګنایزیشن کې را کړی دی او هسه ستاسو د مخې اوس ډاکټر جوړ شي دا راته ووایه زه خو ریزلټ لمزمه د FSC ریزلټ د بورډ کې وشي که نه جی ماشومانو نه پوښتنه کوم څه به جوړېږي وایي ډاکټر څه به کوې وایي د خلکو خدمت به کوم دا د مور پلار دعا وه دا یو داسې خبره ده چې موږ وایي هغه روایتي خبره ده جی غیر روایتي خبره به څه کوې چې ډاکټر جوړ شي څه به کوې خدمت خو به کوې خو ظاهره خبره ده جی پرورش نه به څه کوې دغه خپلګرو له به څه کوې چې ستا په شان پکې دي او هغه چې دی نو د پرورش په شان ادارې د هغوی نصیب نه شوې کوڅو کې دي هغې چې دی نو په خیرات ویلو مجبوره دي یا چې دی نو په یو مونږ وایو چې چای په کوکه کې کار کوي یا چې دی نو یو مصرخانه کې کار کوي ما ته علم دی جی ما ته د دې ټولو خبرو علم دی او دا کم خلک چې زمونږ په شانتي وي او ژوند ډېر زیات مشکلاتو کې وي د هغو پلارانې نه وي یا نور څه داسې بلها مسلې وي نو زه دا غواړم چې زه الله ما کامیاب کړي نو زه به د دغې خلکو خدمت وکړم او دغه خلکو له چې کوم دی زما نه څونه کېږي انشاءالله زه به د هر فن سره نو د انتهایي ډېر زیات دغه به ورسره کوم چې څونه زما نه کېدی شو انشاءالله بالکل حضرت علي به دلته کې پرېږدم ملګری ما سره صحافي دی جرنلیست او د خیبر دی هغه سره به په دې اړه باندې خبرې کوو چې پرورش اداره د جماعت اسلامي ده یا د هر چا ده د سیاست نه بالاتر هغه داسې زلمي جوړی چې هغه به د راتلونکي وخت کې د پاکستان خدمت هم کوي د خپل قام خدمت به هم کوي د خپل کورنۍ به هم کوي د خپل مور چې دی د کونډه مور دا دوی کونتون کړی دی د هغې به هم عزت کوي هغې کې څه شک نشته دی د دې چې دی نو دوه قسمه تربیت کېږي یو داسې کېږي چې د دوی فیوچر د دوی مستقبل سکیور شي محفوظ شي دویم د دوی اخلاقي چې دی کوم تربیت کېږي نه هغې کې به څه شک نشته مونځ او دس د خلکو د مشرانو عزت یعنې کوم یو ښه شهري جوړېدل هغه قوانین ورته معلوم وي مونږ سره دلته کې چې دی نو په دې موقع باندې فرهاد شینواري دی فرهاد شینواري د خیبر سره تعلق لري او د 15 کالو نه خبریال دی په انګریزۍ کې په پښتو کې په اردو کې مختلف ادارو سره کار کړی دی اخباراتو کې کار کړی دی مونږ ویلی شو چې یو ښه سینیر جرنلیست دی فرهاد تاسو د دې ماشوم خبرې واورېدې څه وایې داسې ادارې زموږ په ملک کې څه کردار ادا کوي او د دوی مرسته چې څوک کوي څوک خپل ډونیشن ورکوي ډونیشن خو ضایع کېږي نه که نه داسې نیاز چې دا خو ډېره مطلب دی چې زه حیرانم شوم او ډېر زیات خوشحالم شوم چې حضرت علي غوندې کس موږ دلته بشکیک کې ولیده چې ډېر کم پاکستانیان دلته په نظر راځي اوس په لار باندې ما د سره خبرې کړې نو ده ووایي چې کومه یونیورسټي کې چې موږ یو او هغې نه موږ MBBS کوو په هغې کې پاکستانیان چې کوم دي په زرګونه ډالر ورکوي او سبق یې خو ده ووایي چې زه ډېر غریب وم او زما هم دا خواهش و چې زه MBBS وکړم او بهر ملک مې وکړم نو ده خو یو ډېر لوی ارمان پوره شو دویم دا چې ده ته دا ټول تعلیم مفت پرېوت چا هم چې دی سپورټ کړی فاینانشلی او دلته یې رالیږلی نو یقینا چې هغوی هم د داد وړ خلک دي او زه به یو خبره وکړم موږ
جاپان له تللي وو په دا تېر 2-3 کاله مخکې نو موږ چې واپس راتلو نو ټول د MBBS سټوډنټس وو ټول جاز د پاکستانیانو نه ډک وو نو ما هغوی نه تپوس وکړ په هغې کې یو هم داسې تن نه و چې هغه شتمنې کورنۍ سره تعلق نه و یو تن ما ته اوس هم رایاد دی چې هغه د خیبر پښتونخوا یوې علاقې و او ده وویل چې ما باندې 15 لاکه پاکستانی خرچه راغله 15 لاکه خرچه په ما راغله او چې ما هېڅ دلته څه زده کړي نه دي بس هسې وخت مې پاس کړی د ما خواهش نه و د پلار مې صرف خواهش و هغې ته مې کتلي روپۍ دې را باندې خرچ کوي یا نو ګوره موږ تاسو علاقو کې ډېر غټ شتمن خلک دي داسې ارګنایزیشنز دي ادارې دي چې دغسې یتیم او غریب خلک هم راپورته کاو د دوی د ارمان پوره کاو دا ډریم چې MBBS هم وکړو او فری هم او بیا په بهر ملک هم نو دا یو ډېره لویه خبره ده کتونکو بالکل فرهاد هم څنګه وویل خو زه خبرې ختموم حضرت علي ما سره په اوږه ولاړ دی او نن زه په خپله فخر محسوسوم چې زما د سوات د چارباغ یو زلمی په بشکیک کرغستان کې MBBS کوي او دی چې ډاکټر شي دی به خپل وطن ته راځي هغه ډاکټرانو به شانتې به نه وي چېرې دی به بهر ملک کې به دلته اپر وشي په ډالرو کې په روپو کې او دی به خپل وطن پرېږدي دی به خپل وطن ته راځي او په خپل وطن کې به خدمت کوي او بیا پرورش غونته کې اداره چې دی سپورټ کړی دی دی به هغه اداره سپورټ کوي خبرو مقصد هم دا دی چېرې موږ داسې ادارې سپورټ کړو چې هغه قانونه جوړوي هغه زموږ د وطن خدمت کوي او هغه چې دی نو د معاشرې له سور کړي ځکه چې ځان له ژوند کول هر سړی کوي بل له ژوند کول د بل چا دپاره ژوند کول دا لوی کار دی ما له اجازت راکوئ د الله په امان